کم ګروپونه چې تاسو ختم کړي دي سر دای طرف نه سر ریاکشن یا صدا سه ټلیفون کال میسج سره کې تاسو په توسط باندې د میسج رسول غواړم چې تاسو بالکل په دې غلط فهمي کې مو سه چې مونږه به ویخ نیوز تاسو دې حرکتونو نه یا تاسو تھریټ نه ان شاء الله مونږه هغه ته بیدارو او تاسو چې کله یو شی سوچ کوئ نو ان شاء الله مونږ بځانه خطر رسو سر تاسو له داسې شکایت راغلي دي چې مطلب قبضه گروپ کې یا په دغه پرایویټ جرګو کې چې هغه کې ایم پی ایز ایم ان ایز ملوث تقریبا څلور داسې ګینګ شته چې هغوی هم ډېر زیات چې کم دی خلکو سره ظلمونه کړي دي غیر چاپیر علاقو کې قبضې کړي وي او هغوی اعلی کار په تور باندې به کار کولو د غټ غټ ګینګز ای زموږ په نظر کې دي چې ان شاء الله هغې خلاف هم موږ کاروایي کوو. تاسو هو آفس کې یې مطلب تاسو زیر اعظم نو مطلب درې گاڑی وي کم ایس ایچ اوز یا ډي ایس پیان یا سپیان چې په دې اپریشنو کې وي سر د هغې د سکیورټي دپاره څه بندوبست بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو کوتونکو په پیښور کې موږ د زه د خپل د 2005 نه کرائم ریپورټینګ کوم پیل ځل زه د خلکو د خلینو دونه دعاګانې دونه تعریفونه مورید چې هر سړي په خله باندې میا سید دی نو هغه وجه دا ده چې د پولیس خپل کار چې کم دی هغه اوس پورې ټولو افسرانو کړی دی مین مسله چې کم د دې په وخت کې شوی دا یو ګینګز ختم شو سټریټ کرائم حواله سره مخکیم کار شوی دی د دې په وخت کې دا د کې شک نشته چې د نور کلن لګ بهتر شوی دی مین مسله چې کم دا د پیښور د خلکو هغه دا چې خلکو د خلکو نه زینه قبضه کړي دي چا په کرایانو ور کړي دي بیا خپل قبضه نشي غشته او دا هغه مسله دا چې دا کله زوی شروع کی نو په عدالتونو کې دا هغه حد تورسي چې کله دا زوی چې کم دی په خپل مطلب دا د نکته تورسي بیا د وسی هغه سلسله رواني او دا صرف روانه نه بلکې په دې باندې بلا شي جګړې وشي جنگ جګړې کیږي بلا شي قتلونه داسې دشمنیانې په دې پیښور کې شته چې په هغې کې د 100 نه زیات مړي شوي دي او د هغې سټارټ چې کم دی هغه د یو پلاټ د تنازع نه شروع شوی نو دې حوالې سره به د پیښور سی سی پی او چې هره خوله باندې دی د ډاکټر میا سید صاحب سره خبرې کوو میا صاحب اول خو تاسو ته پیښور کې چې کم ستاسو کامیابي ده نو دعا کوو چې الله پاک همدغه سي جاري ساتي او کمې د خلکو دعاګانې چې تاسو سره دي انشاءالله چې ټول عمر به تاسو سرخروي تاسو چې کله پیښور ته رالی سر مخکې خو تاسو پیښور کې پاتې وې دې شي ستاسو ذهن څنګه لاړو چې یاره دا مې یو داسې مسله ده څنګه تاسو په خپل تقریر کې مو ویلې چې شروع به شوه به سر چا به پولیس وی عدالت ته ځي دا سوچ مو څنګه سټارټ ټول مخکې خو زه ستاسو ډېر زیات شکریه ادا کوم ځکه چې ستاسو خپل هم یو کریر دی په دې کرائم کوریج کې د کرائم ریپورټینګ کې ستاسو ډېر کریر دی او تاسو به لیدلی وي چې د پیښور چې کوم د ډفرنټ فیزز نه تیر شوی دی جی ټول مخکې خو تاسو په چې دلته کې د 2006 نه 2014 پورې تاسو ویلی شئ چې دا کرائم ځکه شاته لاړل چې دې ټایم کې ټیرریزم ډېر زیات و چې دهشتګردي ډېره زیاته وه نو تاسو خبرې چې زموږ ډېر ښه افسران دلته راغلي دي خو هغوی فوکس به دا و چې هغوی به ټیرریزم باندې به فوکس کول چې بی آیا دا ملیټنسي چې دماکې به کېدې خلکو مطلب مطالبه دا و چې را دهشتګردي خلاف تاسو کار وکړئ او پولیس یو فرنټ لاین فورس په تور باندې خیبر پختونخوا پولیس خاص کر د پیښور پولیس دا مخ ته راله بیا تاسو وګورئ یو سیکنډ فیز دا سټارټ شو چې هغه کې د پیښور غیر چاپیر علاقې چې کله د پاکستان په مختلف علاقو کې هاوزینګ سوسایټیز جوړېدل سٹارټ شو نو هغه نه دا وشو چې ځمکې چې کوم دی ګرانېدل سٹارټ شو اوس په دې کې داسې ځمکې هم وي چې کوم خلکو د مخکې پته نه وه چې دا زموږ ځمکه دومره زیات لکه ګرانه ده خو هغې باندې خلکو قبضې سٹارټ شوې چې کله قبضې سٹارټ شو تقریبا 10 کالو کې زه دا ویلی شم چې د 2015 نه 2025 پورې دا یو وقتاً فوقتاً داسې یو غیر چاپیر د پیښور د ریم چې کوم دی که دا تاسو د ډبیر متمنونه سٹارټ شو د ورسک روډ فقیر آباد پورې چې تاسو لاړ شئ دا غیر چاپیر علاقو کې چونکې زرعي ځمکې وي خلکو هاوزینګ سوسایټیانې جوړول شروع کړي نو هغې دپاره ځمکو قیمتونو باندې اغستل سٹارټ شو په دې ټایم کې چې 10 کالو کې که تاسو خیال کوئ نو ډېر زیات قبضه ګروپس متحرک شو او هر یو علاقه کې خپل یو قبضه ګروپ هغه چې هغه خلاف ځکه اکشن وان اغستل شي ځکه چې زمونږه فوکس چې کوم دو همیشه پولیس خپل د کرائم باندې فوکس کوي یا ټیرریزم باندې کوي
زه ما چې کله چې تعینات وشو نو زمونږ آی جي صاحب ذوالفقار حمید صاحب هغه پخپله یو انتهایی اپرایټ افسر دی، هغوی خپل یو موږ له دا کرج راکړو چې بی تاسو چې کله یو کار کوي په ایمانداري کوئ، دیانتداري کوئ او چې بولډنس سره کوئ نو تاسو ته به هېڅ هم دغه نه کېږي. زه چې دلته رالم چونکې زما د 2015 د ایس ایس پي اپریشنز یو ایکسپیرینس و د یو کال، نو ما دا شی هغه ټایم هم دا نوټس کړی خو هغه ټایم کې دا شی دونه زیات نه و. زه چې ځکه اوس رالم نو ما دا شی نوټ کو چې اوس دلته کې ګینګ وار سټارټ شوی دی. تقریبا د 13 کالونه باقاعده ګروپونه جوړ شوي چې یو بل هغوی د پولیس سره مقابله نه وه، هغوی یو بل سره مقابله وه او پولیس پکې څه هغوی ګڼل نه چې پولیس هم یو فورس دی، بلکې هغوی به په خپلو کې قتل مقاتلې دشمنیانې او بالکل ګینګز په شان دی به اپریټ کولو. هغه ګینګز مونږ ختمول چې کوم دی زما ټارګټ و، او هغه ګینګز چې کله مونږ ختم کړل هغوی کې چې کله میجر ګینګز مونږ الیمینیټ کړل نو دا شی په خپله خلک بیا رالل د هغوی په پولیس باندې دا اعتماد په حال شو چې بھئی دا پولیس هم دی باندې ایکشن لري. نو بیا هغوی خلکو هغوی ګینګز چې کله په ځمکو باندې قبضې کړې وې هغه قبضو والا ګینګز مونږ له رالل، هغوی مونږ ته وي چې زمونږ په ځمکو باندې قبضې شوي دي خلکو قبضې کړې وي، تاسو مونږ له دا قبضې واګزار کړئ، آزاد کړئ. نو دا د هغوی قانوني حکم پولیس سره باقاعده د اختیار هم شته چې هغه یو ځمکه باندې غیر قانوني قبضه شوي وي، کور باندې شوي وي، مونږ اکشن اخیستی شو ځکه چې خلک مونږ دا اکشن سټارټ کړي. سر دغه ګینګز چې کوم تاسو پهلني یاد کړل چې یو بل سره مطلب د مقابله وه، هغه څونه ګینګز تاسو ختم کړل او هسې بقایه څونه دي؟ دې ګینګز کې تقریبا 3 داسې ګینګز وو چې کوم مونږ الیمینیټ کړل، هغوی په سر باندې د ټارګټ کلرز یو بل ګینګ و، څلورم هغه مونږ الیمینیټ کو. اوس زمونږ په نظر کې زمونږ خپل تقریبا 4 داسې ګینګ شته چې هغوی هم ډېر زیات چې کوم دی خلکو سره ظلمونه کړي دي، ګیر چاپیر علاقو کې قبضې کړې وې او هغوی اعلی کار په طور باندې به کار کولو د غټ غټ ګینګز. هغوی زموږ په نظر کې دي چې انشاءالله هغوی خلاف هم موږ کاروایي کوو. دغه خلک چې تاسو کوم یاد کړل با اثره دي، خو تاسو چې وایي چې قبضه ګروپ هم د پولیس سره میلونی نو نشي کولی داسې 100%. دغه کم ګینګز چې کوم دي د دې سرپرستي څوک کوي؟ تاسو له داسې په هائی پروفایل خلک راځي چې راوایي چې دې مطلب معافي ورته وکړي یا مطلب دا د دې خپل جرم مني راځي پولیس ته ځان حواله کوي؟ بالکل جی، زه ستاسو خبرې تایید کوم. داسې کېږي چې داسې ګینګز وي چې د دې تاسو ته پته روټس ډېر زیات وي، د ډېر زیات جړې وي، نو دې هغه څه کوي چې خلکو سره خپل تعلق خو جوړ کړي وي، نو هغه تعلق چې کوم د استعمالولو لپاره هغوی اکثر دوی مونږ ته هغوی په ترو اپروچ هم کوشش کوي چې دا خو جی داسې مسله نه، دا خو سیول میټر دی، کله وایي کله هغه وایي چې دا د ځمکې مسله ده او کله دا وایي چې دا خو زموږ ذاتي دښمني ده، حالکه داسې خبره نه وي. هغوی خلکو پکې مړې کړي وي، بې ګناه خلک یې پکې مړ کړي وي، نو هغوی هغه استعمالولو کوشش کوي. خو جی زمونږ آی جي صاحب شو زمونږ بالکل جی دا کلیر کټ پالیسی ده چې مونږ هېڅ قسمه پرشته کې نه راځو او مونږ به کوشش کوو چې عامو خلکو دپاره مکمل انصاف راوړو. کم ګروپونه چې تاسو ختم کړي دي سر دغې طرف نه سر ریاکشن یا څه داسې ټلیفون کال میسیج سره راغلی؟ ګورئ جی مونږ خو پروفیشنل پولیس یو، چې زمونږ کار دا دی چې مونږ به تھریټ ټیکل کو، الیمینیټ کو او هغه نه پس ته د هغې نه چې کوم شی راوځي د هغه د تھریټ نه فردر چې کله تھریټ راوځي نو هغه باندې هم کار کوو. نو مونږ جی بالکل دې ته ویښ یو، بیدار یو او چې کم قسمه هم حرکت دې که سوچ هم کوي نو انشاءالله تعالی مونږ هغه نه مخکې به هغې ته رسو او په دې غلط فهمۍ کې زه ستاسو په توسط باندې د میسیج رسول غواړم چې تاسو بالکل په دې غلط فهمۍ کې مه اوسئ چې مونږ به ویښ نه یو ستاسو د حرکتونو نه یا ستاسو تھریټ نه. انشاءالله مونږ هغې ته بیدار یو او تاسو چې کله یو شی سوچ کوئ نو انشاءالله مونږ به ځان هغه ته رسوو. سر څونه قبضه ګروپونه دي پېښور کې او څونه خلاف کاروایي شوې؟ 8 داسې جي غټ ګینګز وو، دې نه علاوه تقریبا واړه ګینګز چې کوم دي هغه هم داسې دي چې یو شپږ ګینګز داسې چې واړه ګینګز دي خو هغوی هم هغه صرف د غټو ګینګو ریاکشن باندې کار کوي. نو چونکې مونږ غټ ګینګز تقریبا الیمینیټ کړي دي نو اوس د هغوی بالکل دلته کې هېڅ قسمه وجود نه دی پاتې. سر تاسو له داسې شکایت راغلی دی چې مطلب قبضه ګروپ کې یا په دغه پرایویټ جرګو کې چې هغې کې ایم پی ایز ایم این ایز ملوث وي؟ بالکل جی داسې کله کېږي چې ایم پی ایز ایم این ایز چونکې د هغوی د علاقې نمایندګانې نو اکثر داسې قبضه ګروپس چې کوم دی د هغوی ذریعه جوړولو دپاره هغوی سره رابطه کوي، هغه ایم پی ای ایم این ای دغه دفتر استعمالوي، هغه په ترو باندې اپروچ کوي. مونږ زه دا ویلی شم چې زمونږ ایم پی ای ایم این ای صاحبان هم په دې خبره باندې پوه شوي دي، پوهیږي او هغوی هم کوشش کړی چې داسې قبضه ګروپس چې کوم د هغوی دفتر د هغوی نوم استعمالولو هغوی نه شاته شوي دي اوس، او مونږ ته یقین دی چې هغه هم غواړي چې خلکو ته ریلیف ملاو شي. نو هغه اوس هغوی بالکل دغه قسمه خلکو سپورټ نه کوي. سر ډېر خلک دا وایي چې میا سعید لاړ شي دا ځمکې به موږ واپس د دې خلکو نه الو.
د دې خبرې څه دغه دی چې مطلب مخکې به واپس دا ځمکې نه اخیستې ان شاء الله تعالی جی دا غلط فهمي به مونږه ختمو. زما رستم چې کوم افسران به ان شاء الله راځي زما یقین دی چې هغه به ما نه زیات ښه کار کوي. تاسو هو آفس کې یې مطلب تاسو زیر اعظم نو مطلب دوه درې ګاډي وي کم ایس ایچ اوز یا ډي ایس پیان یا سپیان چې په دې اپریشنو کې وي سر د هغې د سکیورټي دپاره څه بندوبست دی؟ ډېر ښکلی جي تاسو کوېشن وکړي. زه په دې کې آی جي صاحب ډېر زیات فوکس دی. مونږ د هغوی دپاره بلټ پروف کاړو بندوبست هم کوو لګیا یو جي. آی جي صاحب صوبایي حکومت ته ویلي دي او صوبایي حکومت باقاعده په دې کې هغوی سره مرسته کړې ده. د بلټ پروف کاړو تنظیم کړی دی. وزیر اعلی صاحب دلته راغلی و تاسو به لیدلی وي. وزیر اعلی صاحب 2 ځل ملک سعد شهید پولیس لاینز ته راغلی دی. آی جي صاحب سره هغوی دا تقریب انعقاد شو د ډي پي اوز ته ایس جي پي اوز ته او بیا ایس ایچ اوز ته دا ګاډي چې کوم دی مونږ ورکو. نو صوبایي حکومت په دې کې ډېر زیات مرسته کوي چې موږ سر جرایم پیشه سره تعلقاتو کې یا د اختیارات ناجایز استعمال یا قبضه مافي اثرات ملاوېدو کې تاسو د شپږ میاشتو کې د څومره پولیس خلاف کاروایي مونږ جی تقریبا 16 خو صرف هغه ایس ایچ اوز چې کم لګېدلی وو دا خلاف دغې سسپینډ کړي دي. هغې خلاف ایکشن کړی دی. 34 داسې سب انسپیکټرز وو چې کم مونږ هغې خلاف ایکشن اخیستی دی او هغې خلاف ډپارټمنټ هم روان دی. او دې نه علاوه بیش به داسې محرر او داسې سټاف چې کم د کریمنل الیمنټ سره تعلق و هغې خلاف مونږ ایکشن اخیستی دی. مونږ جی په احتساب باندې یقین کوو. مونږ خپل ځان ټول نه مخکې ما خپل ایس ایچ اوز او ډي پي اوز ته ویلي دي چې کوم ځای کې تاسو دا وګورئ چې زه د غلط سړي مرسته کوم تاسو زما غندنه وکړئ او ما ته په مخ هم ویلی شي. ما په ټایم میټینګز کې ورته ویلي دي چې تاسو ما ته ویلی شي. نو انشاءالله تعالی چونکې زه په خپله هغې په سپورټ نه یم غلط خلکو دپاره کالز نه کوم نو زه دا توقع لرم چې زما ایس ایچ او زما ایس ډي پي او هم به داسې وي. پولیس پوسټینګ ټرانسفر دپاره د پولیټیکل څه سفارش راځي سر؟ بالکل جی زه تاسو حقیقت ویلی شم چې زمونږ دپاره یو ریکویسټ وي جی. ګورئ یو خبره ده مونږ داسې معاشره کې اوسېږو چې کوم ځای کې تاسو ما پیژنئ تاسو به یو ریکویسټ کوئ. ریکویسټ بیل شی دی جی او سفارش دا چېرې په هر صورت به تاسو لګوئ هغه سفارش موږ له نه راځي. ریکویسټ وي زمونږ ملګري وي د معاشره داسې د پښتو معاشره ده پاکستان کې کلچر هم دی چې یو کس یو بل پیژني یو بل ته ریکویسټ کوي. خو داسې نشته چې موږ باندې زور وي جبر وي چېرې دا کس چې کوم دی وی لګوي او دې نه چې نه لګوي نو هغوی ناراض چې داسې خبره نشته. ماشاءالله تاسو له خلک ډېر په اسانۍ راځي سر. کم خلک چې تاسو ګوري او کم خلک راتلل غواړي کوي ته په دې راتلو کې څه مشکلات وي نو هغوی ته تاسو څه یقین دهاني ورکوئ چې به ډایرکټ راتلی شي؟ دا جی ستاسو په وسات باندې زه فرست ټایم دا خبره کوم. نن مونږ دا فیصله وکړه چې چونکې زمونږ دفتر داري خبره ده دا پولیس لاین دی سکیور هم وي په دې کې هم 200-300 کسان مال راځي درځي خو بیا هم دغه سکیورټي چیک هغې دپاره ډېر زیات مشکلات وي. مونږ جی انشاءالله رمضان المبارک په منځ کې او دغه نه وروسته دا کوشش به کوو چې په ډیویژن په سطح باندې مونږ به کمپلینټس راغواړو مونږ سره به جمع شي بیا به کمپلینټس مونږ هغې له ټایم او ډیټ ورکړو او زه په خپله یا ایس ایس پي اپریشن ډیویژن په سطح باندې به ځي او هلته به هغې خلکو دغسې مسایل اوري او په کلاو په ډاګه په تاڼه په ډیویژن ایس پي په دفتر کې به اوري نو هغې ته په تکلیف هم نه راتلو کې او هغه د دومره غټ مصیبت نه به بچ وي. نو انشاءالله د هغه اسانتیا دپاره مونږ دا کار رمضان مبارک سټارټ کړو. سر څنګه تاسو وی اخیری تپوس کوم دا خو ستاسو ډیوټي ده چې څه تاسو کوئ خو د خلکو دا دعاګانې دا خوشحالي چې تاسو په مخ باندې ولیده زړه کې مو سره راځي؟ تاسو یقین وکړئ چې د خلکو دغه خوشحالي چې زه کله ګورم نو زه زما د افسران مونږ غواړو چې که مونږ 50% کار کوو نو مونږ 100 نه 200% کار وکړو ځکه چې دا خلک اپریشیټ کول دا مونږ دپاره داسې لکه مونږ د یو ساه ملاوېدل دي مونږ دپاره د وینه زمونږ وینه زیاتېږي خبره وي. نو زه وایم چې د خلکو خوشحالي چې کله مونږ ووینو زمونږ د ایس ایچ اوز زمونږ د ایس ډي پي اوز هم دا خبره کوي اوس چې دا چې د دعا اخیستو ټایم دی او مونږ صرف بې له اوسه لګیا یو چې خلکو نه دعا واخلو او دغې دعا دپاره مونږ جي ورځ او شپه هغې دپاره به نور به محنت کوو انشاءالله. ګرانو کتونکو الله پاک دې د خلکو دا دعاګانې چې کوم وې دا د میا سعید ته او د پېښور ټول پولیس ته قبولې منظور کړي خو څنګه چې دوی ووایي چې دا زموږ ډیوټي ده نو دا ډیوټي په پوره صوبه کې په پوره ملک کې د پولیس ته څنګه چې په پېښور کې کم سیسټم سی سی پی او صاحب شروع کړی دی الله دې وکړي چې دا زموږ په ټول ملک کې که نه کم از کم زموږ په صوبه کې هر پولیس افسر دا ذمہ داري وګڼي چې څنګه دی وایي چې دا زما ډیوټي ده الله دې وکړي چې هغې هم ډیوټي وګڼي. ډېره مننه. Thank you very much.